وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ د نیا په احوالو کې لګیا یو دا آخري حال دی د ذوی البروزو. اوس یوه بله مسله ذکر کوي. یوه نیا داسې ده چې د هغه د مړي سره دوه رشتې دي، هم یې د پلار د طرفه نیا ده، هم یې د مور د طرفه نیا ده، او بله نیا ده چې د هغې د مړي سره یوه رشته ده، صرف د پلار د طرفه ده یا صرف د مور د طرفه ده. یا داسې ده چې یوه نیا داسې ده چې هغه درې صورته دي. څو دي؟ درې صورته دي. څو دي؟ درې قرابت دي. او یوه نیا داسې ده چې د هغې یو قرابت دی. نو اوس به څه کوو؟ نو د امام ابو یوسف رحمه الله مذهب دا دی چې به اعتبار الابدان به تقسیم کې، به اعتبار دا سدس به درې حصې کې، دوه حصې کې، یوه حصه به ذات و قرابتین ته ورکړي او یوه حصه به ذات و قرابتین واحدتین ته ورکړي. امام محمد وایي په اعتبار د جهات سره به تقسیم کې، دا سدس به درې حصې کې، دا سدس به درې حصې کې، یوه حصه به چا ته ورکړي؟ ذات و قرابتین ته ورکړي، او دوه حصې به ذات و قرابتین ته ورکړي. هلکه پرې پوه شئ. زما په دې خبرو پوهېږئ که پرې نه پوهېږئ؟ ګورئ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ که چېرې نیا خاونده د یوې رشتې وه، د یو قرابت وه، که ام الاب، لکه د مړي د پلار د مور، د مړي د پلار نیا، دا د مړي سره یوه رشته لري چې د پلار د نیا مور ده. والاخرى بله ذات قرابتین د دوو رشتو و اکثر، که ام الام، لکه د مور د مړي مور، لکه د مور د مړي د مور، یعنی د مړي د مور نیا. وهي ایزن، او دا ام اب الاب، دا مور د پلار ده، د پلار مور هم ده، د پلار نیام ده. به هذه صورت، په دې صورت سره دی اولی صورت ته تاسې ګورئ، دا دویم ضروري نه دی، دا اولنی ضروري دی. دا سړی مړ شه چې دا اوږد پروت دی، ومکتو نو ورپسې لاندې ته ام ده، او د بل سیټ کې پلار دی. نو هغه آخري نیا چې ده د دې مور په سیټ کې، تاسې پرې پوه شئ که پرې پوه نه شئ؟ دا لاندې د مور په سیټ کې چې دا درېیمه مور لیکل شوې ده، دا د مړي څه ده؟ د مړي نیا نه ده، د مور نیا یې ده، د مور نیا یې ده. خیال هم دی که نه؟ د مړي د مور او د دې په منځ کې یوه واسطه ده، نو د مور نیا یې شوه. صحیح شو؟ دا خو یوه رشته شوه. او دا بله درېیمه چې کومه ده د پلار نیا، دا د پلار نیا دا څه ده؟ مطلب دا دی دا د پلار نیا چې ده دا د یوې رشتې خاونده ده، دا د پلار نیا د دې دا یوه رشتې شو. او دا د مور نیا چې کومه ده، یو خو دا د مور نیا ده، د مړي د مور نیا ده، او د بل طرف ته د مړي د پلار نیا هم ده. د مړي تاسو پرې پوه شئ که پرې پوه؟ تاسو به وایئ چې د مور نیا یې هم شوه او د پلار نیا یې هم شوه، نو دا مور او پلار په وروره خور شو. داسې نه ده. د دې نیا لور چې کومه ده، دا دوه لوڼې دي، د دې نیا دوه لوریانې دي، دا منځ کې چې کوم ام دی، دا دوه لوریانې دي، او د دې یوې لورې زوی وشو او د یوې لورې لور وشوه، دواړو سره په خپلو کې نکاح وکړه. هلکه پرې پوه نه شوئ که نه؟
ګورئ دې بورډ له وګورئ چې پرې پوه یم ګورئ هلکه دې ته وګورئ تاسې چې داسې چل وشو چې دا خو د دې مړي نیاده ده او په یوه رشته نیاده ځکه د پلار نیای ده د پلار د مور مورې ده پیسه خلاصه ذاتو قرابتین شو دا چې کومه ده د مړي د مور نیاده ځکه د مور مورې ده هلکه پې پوه شي ورسره د دې سړي نیام ده د پلار نیام ده د پلار نیا څنګه ده د دې ښځې چې کم دی د دې ښځې څه چل وشو د دې ښځې دوه دغه وشو د دې ښځې دا لور ده دا یې څه ده دا یې لور ده دا یې څه ده لور یې ده نو دا خو که وګورو چې دا یې لور ده نو د دې لور نه دا لور پیدا شو دا لوري د دې لور ده او ورسره چې کم دی ورسره دا الک چې کم دی دا د دې ښځې زوی دی څه دی د دې ښځې څه دی د دې ښځې زوی دی هلکه قصه دلته ده دلته ګورئ دا سړی چې کم دی دا خو مور لري که نه نو بې پلاره پیدا دی که پلار بم لري پلار بم لري که نه بې پلاره خو نه وي که نه نو د دې ښځې چې کم دی د دې یو دا لور ده او یو یې دا زوی دی خبرې ته م خیال دی نو دا ښځه چې کومه ده که نه د دې لور ده نو د دې څه شوه نوسۍ شوه د چا د طرفه د لور د طرفه یې نوسۍ شوه صحیح شوه او دا سړی چې کوم دی دا د دې نوسی دی د زوی د طرفه د چا د طرفه او دې دواړو په خپلو کې نکاح وکړه دا خور راولګېدله د خپله لوري دې د رور لور د رور زوی دی ورکه دا یې وراره دی د دې ښځې دا څه دی دې وراره له خپله لور ورکړه نو دې خپله لور او زوی نه دي دا بلکې د دې لور ده او د دې زوی دی هلکه اوس خو پې پوه شئ نو دا ذات و قرابتین شوه ولې یو خو دا مړی د مړي مورې چې کوم ده دا یې نوسی ده او بل طرف ته د مړي دا پلار چې کوم دی دا یې نوسی دی د مړي پلار یې نوسی دی که نه هلکه پې پوه شئ او دا چې کومه ده د دې صرف د مړي پلار یې نوسی دی د مړي پلار یې څه دی نوسی دی ځکه چې دا سړی خو چې کوم دی دا خو د دې زوی و که نه نو دا یې زوی شو خو چې د دې دا زوی دی نو دا خپله پیدا شوی که د ښځې نه پیدا شوی نو دې سره یې واده کړی دی دا زوجین دي دا زوجین دي نه دې نه دا پیدا شه او دا دلته بل دغه شته که نه د دې پلار دا زوجین دي د دې نه دا پیدا شو دې ښځې لور ورکړه دې سړي ته او زوی له وکړه دا ښځه او د دې لور نه پیدا شوه دا او د دې زوی نه پیدا شو دا دواړو په خپلو کې ربط سره جوړ کړه نکاح یې وکړه نو د دې نه دا میت پیدا شه خنزیر
ښځې خپې وغځولې. نو اوس دا چې کوم دی ذات قرابتین شو، او دا ذات قرابتین واحدتین شو. دی بله کې درې صورت جوړېږي، اوس ګډوډۍ کوي، هغه ضروري نه دی ښه دی بل صورت کې بس دا یو صورت زده کوي. تاسې خدای وکړه چې پې پوه شوي یئ. تاسو کتاب ته وګورئ، دی کتاب ته وایي اذا کانت الجدتو، چې کله نیا ذات قرابت واحده دی، یو قرابت خاوند دی، که ام الاب، لکه مور د پلار، والاخرى بل نیا ذات قرابتین د دو قرابتونی، که ام الام، لکه د مور یعنی د مور نیا ده، د مور نیا ده کنه، وهي اذن ام اب الاب، او دا د پلار مورم ده، د پلار مور هم ده. به هذه صورت په دې صورت سره اوس بس کو ان د یوسف رحمه الله تعالی د امام یوسف په نس باندې انصافن به اعتبار د مال با د سدس با انصافی نیمایي به په اعتبار د ابدان سره سدس بنیم کې نیم به یوې نیات ور کې نیم به بلې نیات دي ته بنه کتلې شي چې دا دوه قرابتونو د یو قرابت. وعند محمدin رحمه الله د امام محمد سے پنځ باندې با اسلاسنی سدس بدری سی په اعتبار د جهاد سره یو جهاد والا تبصور کی او د وایسه به بس دا قصه شو. باب العصباتی پاتې په بیان د عصباتو کې الکه تاسو ذویل پروز په جاندل. ذویل پروز هغه مبارک خلق دي چې هغوی ته حصې مقرر شوي دي په کتاب الله کې، او هغه ټول 12 دي، 4 سړي او 8 ښځې. تاسې ټول وپېژندل که نه؟ د هغې نه وروسته عصبات راځي. څه راځي؟ عصبه جمع د عاصب ده، او دا استعمالیږي اسم جنس هم د مذکر او د مؤنث او د واحد او د جمع دواړو لپاره عصبه استعمالي. او عصبات جمع الجمع ده، ځکه جمع عصبه ده کنه، د عاصب جمع څوک ده؟ او عصبات د عصبه جمع ده، نو عصبات جمع الجمع شو. الکه ما ته وګورئ، عصب پلیته وای، پلیته او په پلی بنده مضبوطی، په عصبات هم بنده مضبوطی. لغوی خبره تا کوم. دیم عصب چار چاپیره ته وای، پلیم د سړی نه چار چاپیره، عصبات چار چاپیره ته وای، د سړی هغه رشتہ دارو چې د دنه په غم او خاده کې چار چاپیره په خبره کې هغه ته څه وای؟ عصبات دوی خپلوان، لکه ورونه، بچی، پلار، نکاح، او مطلب دار چې ترونه، دا چې کم دی دا عصبات دي. په اصطلاح کې عصبات څه ته وایي؟ عصبه د مړي هغې رشته دارو ته وایي چې د هغې حصه قرآن او حدیث کې متعینه نه وي، بلکې هغه د یوازیوالي په صورت کې ټوله ترکه وړي، او د ذوی الفروضو د وجود په صورت کې د هغوی نه ما بقیه حصه وړي. هلکه ذره تعریف هم پېژانده. عصبه د مړي هغې رشته دارو ته وایي چې د یوازې والي په صورت کې ټوله ترکه وړي، او د ذوی الفروضو د وجود په صورت کې ما بقیه من ذوی الفروض وړي. اوس خو به پوه شئ. پارسه کې پخوا به دا شعرونه او په د میراث شعرونه په پکې وو، میراث مسئلې به په پارسه اشعارو کې حل شوي. وی عصبه ان باشد کې او دارت دو حال، گربوت تنها بگیرت کل مال. عصبه هغه دي چې دو حاله لري، که تنها وي ټول مال وړي. وربوت باوی کسی صاحب نصیب، هر چی ازو مانت بگیرت ای حبیب. او کور سره ذوی الفروض دي نو چې د هغوی نه څه پاتې شي هغه به وړي.
الک عصبه په دوه قسم دي. اول تقسیم په عصبه یو عصبه نسبی دي یو عصبه سببی دي. عصبه نسبی د مړي هغه رشتہ دار ته وایي چې د نسب په لحاظ سره یا خپلوان، او عصبه سببی هغه ته وایي چې د سبب په وجه سره لکه مولا العتاق هغه غلام چې آزاد کړی دی. الکه په پوښتنه بیا عصبه نسبی پس درې قسم دي: عصبه بنفسه، عصبه بغیره، او عصبه مع غیره. د عصبه نسبیه او تقسیم کوي. العصبات النسبیه ثلاثه، عصبات نسبیه درې دي: عصبه بنفسه یو، وعصبه بغیره دوا، وعصبه مع غیره درې. عصبه بنفسه ستوي تعریف صد او سودانی دي. اما العصبه بنفسه چا عصبه بنفسه دي فكل ذکر هر هغه مذکر ده لا تدخل چن داخليږي په نسبتي په نسبت ته د ال المیت مړی ته انسا خزانه راځي. یلکه د مړی سره چې رشتہ ده دا په خزانه ده د عصبه بنفسه وي. کدا کم دی مونږ ته لک مستاق خو هم اربعه واسنا پنده دي. عصبه بنفسه څلور ډلې دي. څو ډلې دي؟ اول جز د میت، دویم و اصله اصل د مړی، دریم جز او ابي د پلار جز، دریم جز جده د نیکه جز. الکه اول د مړی جز، زامن د مړی جز دی دا عصبه بنفسه. ځکه د مړی سره خو په خزه کې رشتہ نشته کنه، ډایرکټ دی د مړی سره. دیم د مړی اصل دی لکه پلار نیکشا. الکه په پوښتای دریم جز د پلار، جز د پلار رور څه ځکه جز د پلار دی، ځکه د ضرور او ضرور په من کې خرابې صرف پلار دی. دریم جز د نیکه تر جز د نیکه دی، د نیکه جز دی. الکه په پوښتای الکه بیا په میراث دا ټول ستره ډېر حق به د چای الاقرب بالاقرب چې کوم مړی ته نږدې او اول به دغه حق بالاقرب ورپسې به دی بل نږدې. یرجحون ترجیح ورکول کېږي به قرب درجه په نزدېکت د مرتبه ان اولاهم بالمیراث. ور په دوی کې په میراث کې جز د میت چې بنون زوی نه سود نږدې شته. ثم بنوهم بیا دا غوی بچی و ان سپلو کسم رټیټی دم ثم اصله بیا اصل د مړی دی اب ثم الجت ابل و ان علا کسم رو پسی اوچتی ثم جز و بی بیا جز د پلا د اخو ورونه ثم بنوهم بیا د ورونو زامن ورونه و ان سپلو کسم رټیټی سلورم ثم جزء جده بیا د نیکه جز د اعمام ترونه ثم بنوهم بیا دا غوی بچی کا غفل نه و ان سپلو کسم رټیټی. نو ترجیح د پڅ سره ورکړه قرب د درجه سره. تاسو بهم ترجیح چې کما ده دا کله په قوت د قرابت سره کېږي. بچا سره ورونه خو مخ کې دي، ورور درې قسمه دي. یو هغه ورور دی چې د مور او پلار کې در سره شریک دی آیانی، بل علاتی پلار کې، بل خیافی په مور کې. نو کوم چې آیانی هغه مخ کې آیانی ترندا شان. ثم يرجحون بیا به ترجیح ورکول کېږي په قوت د قرابت. انی بي زقس کوم پدې جنزل قرابتین د دو قرابتونو خاوند عصباتنا اولاد من ذی قرابت واحده د یو قرابت والانا ذکرن کان انسا کنا دین یو کخزیر قول علیہ السلام. ذکر نبی علیہ السلام فرمایلی دي ان اعیان بن الامی توارثون دون بن العلات. آیانی د مور بچی یا آیانی ورونه خويندې چې مور خپل دواړو کې شریکي یا توارثون غي میراث لري دون بني الله تعالی تیرونه خويندې نه. قال اخ لابن ومن یا اخت لابن ومن اذا صارت عصبه من البنت. دا کله عصبه د بنتې د وجه نه وګرځي بنتې نو اولاد د اخ لابن او د اخ لابن او ابن الاخ لابن ومن هغه وراره ضرور زوی د کم رور زوی چې پلار او مور کې در سره شریک اولاد من ابن الاخ لابن دا غرور د زوی نه چې صرف په پلار کې شریک. وکذالک الحکم همدارنګه حکم دی
فی اعمام المیت پترونو د مړي کې، ثم فی اعمام ابي بیا د پلار پترونو کې، ثم فی اعمام جده بیا د نیکه پترونو کې. الکه چې کوم لابن و امین هغه مخکې د ابن والا بس دی ومل عصبت وغیره په پیسې کې به نشي